دا خو ما تاسو ته وي کدا درس نظامی سو کوئی او که مثال په تور د افتا دا کورس کی نو دا صرف د دروازې تیراولی او په دې دروازه باندې دا ته کولو کی وای زوز دن ورزا او دې کې غاټ لایبرری دا بس دا ځان له چکم نه نو ته پکې راغونډوا نو دا ته صرف غلار خي هغه طریقو ته برابر کی چې زو ورزه په اوس دا طریقه ده په دې طریقه باندې به ته مخ کی کار کوي دې خبره پوه شو نو دی وجنه نه دا یو سوره واغستی شو نور چې کوم ځای کې هم چې هغه مثلا هغه کې سوال شرعي ذکرې نو هغه د دې فتوی په اصطلاح کې چې کوم دی نو چې کوم قران استعمال کړی دی نو هغه د دې امثله جوړیږي او چې کوم مثال په تور د دنیا باره کې یا د هغه چې هغه احکام غیر شرعي وي دا غي باره کې چې کوم قران عظیم شان کې د سوالونه او آیتونه و غیره راغلي نو هغه د دقیق مثالونه چې کوم دی جوړیږي لکه څنګه چې ایه الملو افتونی و غیره ایه یوسف ایه الصدیق افتنا و غیره چې کوم دی مخکې ذکر شو دا ها وسو چونکه دا اسی دې زمانه کې د عوام دوه ټکی استعمالي چې ته مولوی سی وی نو کله وی قاضي سی وو کله وته مفتی سی وو دا سه لګځان ته مهذب خلک وی نو غي د دوه ټکی استعمالي او چې دا سه مهذب نه هغه کله وی استاد سی نو استاد سی خو چې دین واره استاد ته ویل کیږي ها چې بار فن کې لګ مهارت لري نو کاغه د روجو په خولو والا صاحب نو هغه ته استاد وي او که جامتون واری هغه ته استاد وي اکثر خو بهر حال تاسو د مهذب انداز کې چې د سی خلکو ته سوکواس کی یا دین هغه تکلوي مفتی صاحب تړي مشي مثلا مفتی صاحب السلام علیکم قاضي صاحب په خیر علی وغیرہ وغیرہ نو دا اوس د مفتی او د قاضي په منځ کې فرق نو چې کله دا فرق د افتاء او د قضا په منځ کې راشي نو دی کې د مفتی او د قاضي فرق په خپل باندې راځي نو تاسو وایي چې البحث الثاني الفرق بين الافتاء والقضاء والفرق بين الفتوى والقضاء يتضح بأمور آتية فرق په مابین د فتوا او د قضا کې دا واضح کیږي په امور آتیو سره یعنی چې امور آتیو نه بدلی دا فرق شي دا به واضح شي بای اول دا چې دا فتوا چې کومه ده نو دا تبیین کوي د حکم شرعي فقط پوه شو کنه ان الفتوى تبیین للحكم الشرعي فقط تبیین د حکم شرعي دی فقط یعنی مطلب دا دی چې دا حکم شرعي چې کوم دی نو دا ظاهر کوي واضح کوي مثال په تور باندې تعالی چانه تاسو کو بھائی دی د دې مسلې جواب ما تراکا هغه د منظم متعلق وي که هغه د نورو مثال په تور د حج او زکات او غیره متعلق وي که هغه د اعتقادیات متعلق وي که هغه د مثال په تور احکام شرعیه عملیه متعلق نو د خبره معلوم د مسله واضح نه ده نو دی ورته سوی دی ورته وی چې صاحبہ فلانی کتاب په فلانی جلد کې په فلانه نمبر صفحه باندې دا مسله چې کوم او دا عقیم الامر شغله دې خبره پوه شو امر اعتقادي او مثال عملی هغه کې بیا ځان لغه غدي خبرن به قرآن نه دا دلیل دی نو دوس د سنور شونه که خدا تبین دې هغه وکړو دې تبعین دې حکم شرعي وکړو دته دا خبره واضحه کړه اوس کاغه مثال په تور دغه
راواخلا فتوى تبين د حکم شرعي دی فقط من الجواز او الندب او الوجوب او الكراهه او الحرمه وليس في الافتاء یعنی مستفتي ته وایي چې شابه دا به ته خامخا داسې کې چې په دې هغه دا دی چې عمل په مقتضا د دې باندې په تور کوم مفتی سے فتوا ورکړه تبین د دې حکم شرعي او فقط اوس په د باندې دا نشته چې ګینې دې په الزام حسي وکي افتاء کې دا نه نو ځکه وایي چې وليس في الافتاء الزام حسي تفتي واما القضاء فهو الزام حسي على المحكوم عليه بالحكم الالزام حسي ده ومحكوم عليه باندې هغه حکم سره چې د قاضي صاحب نه کوم صادر شوی دی چې الکه دا به اوس مثال په تور باندې وکړه سوړلو مې یو کس لګي دا داوا وکړه د قاضي سره چې زما په دې فلان کې سړي باندې 10 لک روپے دي مثال قاضي سے ورته وي خدا داوا باندې ده لازم شولې او دا چې کوم دین او دا به تدل ورکي اوس پدې ده کې الزام حسي راغی په محکوم علیه باندې دا کوم باندې چې حکم کړی دی نو دغه الزام اوس د 10 لک روپے په د باندې شولې لازم شو او صرف فتوا نه دلته نو قاضي صاحب سره صدا ډنډې والا خلک مو سرشتا بیا باغا اک بیا دې نه مني دا چا باندې چې دا حکم شدا ضرور نه ده چې دې بزی ولته کې معلومات پکې چې ورګه دا خبره د ټیک کړی دا دا چې دینو دا سوال دغه سره موافق دی او کنه دی یاره دا سړی رښاوي که دروغ وي لکه مثال په تور تاسو نه یو سړی راغی وای یو سړی وفات شوی دی دا هغه مثال په تور 2 زامن پاتې دی یو لور پاتې دی مثال په تور دا سوال راوړ خیال مو دی اوس مفتی سے بداسیو کی چیرې دی به جواب چکل لیکینو دی به کې دا ټکی ولکی چې د صورت مسئوله مطابق دا جواب دی مطلب دا دی اوس کو دا جواب دا سوال د سې نه دا استفتاء د کړي هو غلطه کړي چته په کې یو سړی په کې مړی صاحب کړي زامن دوه دي درې دي مثال په تور د جواب ورکړي چې 2 زامن دي او یو لور ده دغه سوال مطابق جواب ورکړي بد دوه دا حکم ظاهر ک چاله کوم مسله به 15 نشي مثال په تور نو 2/5 بده یو زوی شي او دا 1/5 بده دا بدل لور شي په دې خبره پوه شو په مفتی سے باندې چې کله دی فتوا ورکړي په دې افتاء کې دا ټول دغه چې پکې راشي دا نشته چې دې بزی ولته معلومات کوي یو خلک برا غونډي یو یا بچ دې چې یو دغه بلیګیو نو معلومات ته نو دې به باقاعده اول معلومات کوي چې بای دا خبره چې کم دین او واقعدا سي د چې دا کم سړي داوا څنګه کړی دا نو دې کې د دې د پاره چې دې ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا کله چې روبل لشنو د دینم دا خبره معلومیږي چې دا قاضي سي په دې کې دا عقیده را بلل په کې کوي یا به را بلی یا که مثال په تور باندې ور پسې زیل تکي او که خو د دې خبره رڼاوالي به کوي چې واقعدا خبره دا سیده د دې چې سو یو کنه اوس که مثال په تور باندې گواهان د سره رانل یا نشتا او دعوت مثال د 10 لک روپو کړی دا دی بل باندې بیا زمونږ د پاره اصول دادي چې البینه علی المدعی والیمین علی من انکر بینه په مدعی باندې دا مدعی څوک چې دعوه کوي او مدعی چې کوم دینو که مثال په تور دی مدعی بینه پیش نکړه نبیا والیمین علی من انکر په منکر باندې بیا سره تاسو وایئ کنه منکر لکسب او زمونږ د عوامو یو اصطلاح جوړه کړې ده چیرې وې دا قران نه خېله خدي نه بدله خدي نو مطلق دا خبره ګوري ټیکم نه ده پوه شو خدي داسم چل بدل ته خو پورا اصل په دغه کړی دی چې لکه مدعی باندې بینه ده او په منکر باندې منکر لکه سم اوس بس کو اوس بدا څنګه کی دا منکر
چې دې انکار کوي نو په دې باندې څنګه مونږ یقین کوو دې خبره پوه شو تاسو ګورئ لکه نن سبا اکثر د مفتیانو ځان قاضیان جوړ کړي هغه تاسو مثال وایم ښه تاسو چې کله په خپل دغه باندې ان شاء الله په سټونو کېنه دا د خلکو هغه خبر د پبلک سره تاسو تعلق راشي بیا به تاسو پته ولګي چې واقعا الکه وي تا چې کوم دې دا جواب دا مسله تا د سې لیکلې ده نو تا د بل فریق نه تاسو کړو الکه زه خو قاضي نه ما له سوال وشي چې مثال په تور باندې وسړی خزي د درې پیری و چې ته ما طلاق او ته ما طلاق او ته ما طلاق نو د دې څه جواب دینو ما خو دا جواب ورکړی دی اوس ما خدا نه دی کلی چې یې خامخا د پلاني سړی د سویلې دې خبره پوښ نو دا مغه فرق په مابین د قضا او د کې با راشي تاسو نو غرض دادی یو دا چې به الزامي حسي په مستفتي باندې چې کم دینو الزامي حسي نشتا او په دغه باندې چې کم دینو په قضا کې الزامي حسي شتا او محکوم علیه باندې او حکم سره هغه حکم چې د قاضي نه کوم صادر دی ها دویم فرق چې کوم دی نو هغه دا دی چې ان الفتوى مبنيه على السؤال الذي قدمه السائل الى المفتي فتوا چې کوم دنو دا مبني د پس باندې په سوال باندې چې وړاندې سائل چې کوم دینو مفتی ته کوم سوال وړاندې کړی دی دا بس کوي مفتی سے بس کوي اوس فيبين الشرعيه على فرد نو دا مفتی سے بچ کوم دینو دی به بیانې هغه حکم شرعي چې دا سوال مثال په تور باندې کې چې ته مطابق د واقع سره یینو دا جواب دی به کې دا ولي لکه تاسو تمامه صورت مسئوله کې مطابق جواب یې موږ به اکثر دا شي خو دا لیکي وليس من وظيفته ان يحقق صحته في نفس الامر بطلب البينه وغيرها د وظیفه د مفتی نه دا نشته دی چې د خامخا د صحت تحقیق دی او چې دا سوال صحیح دی او کدا غلط دی په نفس الامر کې چې په طلب د بیانې یا په غیر سره دغه دا معلومات کی نو بابا وایي چې ولذلك يقول المفتي الحكم في الصورة المسؤول عنها كذا حکم په صورت مسئوله کې د دین چې دینو دادي دا په دې کله چې دې جواب لیکي کنه موږ ته استادانو صاحبانو وی چې دا بلا ولول کې چې الجواب هو الموفق للصواب یعنی بیا به وای چې صورت مسئوله کې مطابق او په دې باندې تاسو یو ډیر دلچسپ خبرو انګريزانو دور دا وطن کې لا دا هندوان داخله اغه چې کوم دین وای یو پیرا باباجی صاحب زمونږه مفتی شیخ سګل صاحب رحمه الله مبارک تا یو مسله چاره وړله باغی مسله کې وارثان ورته وړاندې کړیو لیکلیو چې دا وارثان دي باغی کې یو زوی چې کوم دین هغه پکې حذف کړو پکې نو ذکر هغه زوی ولګیدو هغه بیا استغاثه وکړه هغه لاړ له چې نو د مردان ته ورسېد ډي سي دفتر ته ورسېد هغه دور کې بیا په هغه چې کوم دغه مقرر کړو کوم بنچ مقرر کړو چې جج وړاندې باباجي چې به وغوښت وته وایي چې صاحبہ ستاسو لپاره څه سزا ده چې یو سړی روغ رمټ وارث هغه دغه کیو جمدې سړی چې دین هغه مړی صاحب کیو دی دا فتوا د سور کی نو باباجي وته او خاندل ته ویل اول خدا شي کار دی چې زمونږه واسطه چې کوم دی د جوهالو سره راغلی دا ته چې ویناستې هغه جج ته وایي په پتاو به ما کې فرق دی اوس چې دی نو
تعالی لاول دارا دغه کول په کارو چې به د کوم استغاثه کړی دا نو دی به دا ثابت کی چې وا زما دا ټیک ته دا مخ کې چې کوم دغه شوی دی نو دا غلط شوی دی لکه یو وارث زوم مثال غزانیت کیو زه په کې پریخې مو نو بیا چې دی نو استاد دا په کار دی چې را واقع دا وارث پاتې دی او که پاتې نه دی نو ته به دا غینه معلومات پکې ته ججی ما نه سوال کړی دی او زما په دې جواب کې تو ګوره ما اوس دا لیکلي چې صورت مسئوله کې مطابق جواب ما دا لیکلي اوس دا صورت مسئوله دا سړي د سې جدای جواب دی هغه وخت کې باباجي شبلا دلته کې دی زمونږ مته کې یو کس هغه د ډي سي سره دی سره سر پاتې کېده د دې سره بابو وسره هغه ویره وی هغه وی چې ته مولوی شه بیا مول لک ټیم راکړه چې دلته ګرازي او موږ سره بناست او دا بعضی خبرې د شي چې هغه ډېر حل ضروری دي نو غرض دا چې دا غي دی خپل یو فائدې یو وخت دی لراځي ما یو پټواری ته وی هغه چاله انتقال کړو هغه شي کې لکه هغه په کیسه غلطي کړې او والله مخبل اسچ مونږ یې سکو خو خبره زما دی فتوی لرول چې به تا دا فتوا د سی ور کړی دا نو ما ته ما فتوا ور کړی دا هغه باباجي چې خبره مو ته کو به مو ته مې دې ټکی ته جو ورو دا سینه نه شو دا سینه که صورت مسئوله دا سینې نو بس جواب یې سینه نو غرض می دا دی چې دې کې دا دویم فرق چې کله ذکر کیږي نو بزرګ دا ولا يلزم منه ان تكون صورة المسؤول عنها موافقة للواقع في نفس الامر دا لازم نه دی چې دا صورت مسؤوله چې کوم دی چې د کوم صورت مبارک تپوس شوی دی چې دا موافق دی د واقع سره په نفس الامر کې کنه دی دا ضرور نه ده نو دی وجه نه چې دی نو د مفتی خدا وظیفه ده دنه کوم سوال وکي دا مستفتی چې کوم دی د کوم مثال دا سائل چې کوم دغه وړاندې کی نه دی به داغي مطابق جواب ورکړي دا ډنډ خټي بنل دي چیرې مثال په تور دا د مطابق دی او کنه دی موافق د واقع سره دی کنه دی په نفس الامر کې دا په مفتی باندې نشته او مخکې تاسو چې کوم دی نو وی چې قاضي صاحب بداسي کوي ها دریم فرق چې کوم دی نو هغه دا دی چې الفتوى تجري فيما يترتب عليه الوجوب او الحرمه او الاباحه او الندب او الكراهه او الصحه او البطلان فتوا چې کوم دی نو دا بس کیږي جاری کیږي او پاغي کې چې مرتب کیږي پاغي باندې وجوب چې لکه دا حکم چې دی نو مثال په تور باندې دا واجب دی دا لکه مثال په تور باندې کار دا فعل حرام دی دا مباح دی دا مندوب دی دا مکروه دی او دا چې کوم دی نو صحیح دی او دا باطل دی نو دا فتوا جاری کیږي پاغه سکی چې مرتب کیږي پاغي باندې څه شي وجوب حرمت اباحت یا ندب یا کراهت یا صحت یا بطلان او قضا چې کوم ده اوس د دې دا ترتب چې دی نو په اعتبار ترتب سره اوس دا فرق دی ښه اما القضاء فلا يجري فيما يترتب عليه الندب او الكراهه اوس دا دوه خبرې دي نه دلته وستلې الکه قضا چې کوم دی نو دا صدا نه جاری کیږي دا پاغه سکه چې مرتب کیږي پاغه باندې ندب یا کراهت تنزیهی کراهت خو دوه قسمه دي تحریمی دي تنزیهی بس په دې فعل باندې رغبت ورکول دي خوش یا یعنی حث على الفعل او الترك من غیر الزام بغیر د الزام نه او قضا چې کوم دی نو دا خو اجبار و الزام قضا خو اجبار دی او الزام دی البته کوم خبره ده چې ک مریو کښوي نو دا دغه وړي هغه کیسه تاسو مشهور ده کنه اورېدلې په دې خبره پوه شئ البته چې په قاضي قضا وکړه بس بیا به هغه به کې بیا هغه بیا په تا باندې لازم شو په چا
چې چا په باره کې په چا باندې هغه کومه قضا شوي ها نو ځکه وایي چې قضا چې کوم ده نو دا نه جاري کېږي په هغه څه کې چې مرتب کېږي په هغې باندې ندبو او کراهت تنزیهي ځکه چې ندب او کراهت چې دی دا هو بابا وایي چې لأن الندب والکراهة حث على الفعل او الترک پوه شو که نه من غیر الزام والقضاء اجبار و الزام او قضا چې کوم دی نو دا اجبار او الزام دی نو دې وجې نه چې کوم دی فلا یجري ښه نو بل فرق دا شو څلورم فرق چې کوم دی نو هغه دا دی چې فتوا چې کومه ده ان الفتوى لا تقتصر على الاحكام الفقهيه بل تتعلق بالعقائد والعبادات ايضا فتوا چې کومه ده نو دا اقتصار د دې په احکام فقهیو کې چې دی نو دا نه دی دا مقصوره نه ده په احکام فقهیو پورې پوه شو که نه بلکې تعلق د دې په عقاید او په عباداتو تعلق د دې په عقاید او په د عباداتو سره هم شته دی بل تتعلق بالعقائد والعبادات ايضا تعلق په څه پورې لري په عقاید او عباداتو پورې هم او قضاء والقضاء لا يتعلق بالعقائد والعبادات الا عن طريق التبعيه فرق پکې دار قضا چې کوم دی نو دا تعلق نه لري په عقاید او په عباداتو پورې که مثال په تور باندې دنو هغه په طریقې د تبعیت باندې پوه شو کنه ها یعنی بالتبع د دې چې کوم دی نو هغه نه لري پدې کې بیا ابو عمر صاحب چې کوم دی نو دی فرمایي چې ابو عثمان حداد صاحب دی وایي چې یاره دا اوس په ثمن واقرب الى السلامه من الفقيه يريد المفتي قاضي چې کوم دی نو دا ګناه په جوړ باندې او اقرب دی اقرب دی سلامتیا ته د فقینا په دې فقینا مراد چې کوم دی نو څوک دی مفتی دی فقینا ته مراد مفتی دی وتصبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهه اوس دا چې فقيه چې کوم دی یعنی مفتی د شان د دنه دا دی چې دی به اصدار کوي یعنی فتوا به صادري ما يريد عليه من ساعته د باندې چې کوم مثال په تور سوال وکي نو هغه وخت به چې دی نو دی به د هغې فتوا ورکي چې کوم ته د قول نه څه شی ته حاضري بس هلکه او دې باره کې الله رب العزت داسې فرمایي مبارک داسې دی فلانی کتاب چې دی نو فلانی فقيه دا لیکلي دي دا جزیه ورکي نو دې کې دام کې دي شي چېره اوس د دا فتوا ورکړي او دې چې کوم دی نو په دې کې ټولې مسلې پکې راشي نو دې سره اکثر بیا په هغه مسله کې دې حق ته ورسېږي او فیصله هغه ترتیب سره سم وکړي نو که بیا مثال په طور باندې دا دومره وخت پکې تیر شوی دی او دا دومره وروستوالی دی سره د مهلت نه دا دغه کړې ده قضا کړې ده نو په دې وجه باندې دا قاضي صاحب چې دی نو دا ایسر دی د ماسم په جوړ